بسم الله الرحمن الرحيم. باب خوف المؤمن. دا باب دے من خوف المؤمن چې د مسلمان یریدل، خوف کول، من د دې خبرنا ان يحبط عمله چې داغه عمل برباد کړي شي، وهو لا يشعر او هغه ته پته نه، یعنی هغه ته خبر هم نه یو داغه عمل ټول باطل کړي شي. وقال ابراهيم التيمي، ابراهيم تیمی دا کان واعظا لاندې لیکل دا غټ خطیب او واعظ، ان نصیحتونه به کول تابعین ده. دا وایي چې ما عرضت قولي على عملي، ما نه ده پیش کړی خپل قول په خپل عمل باندې، یعنی کلم چې ما خپل عمل او د خپل قول موازنه کړې ده، یو بل سره مې برابر کړی دي، نو الا خشیتو مگر زه یریدلم په دې خبره ان اكون مکذبا چې زه په خپل لکه دروغجن ثابتول ولیم، او مکذبا یا مکذب لفظ ده کنه، مکذب یعنی اسم مفعول په وزن، مکذب معنی دی چې به زما تکذیب وکړي شي، زه د دروغجن ثابت کړی شم. وقال ابن ابي مليكه، ابن ابي مليكه دا غټ تابعی دی او دا فرمایي چې ادرکت 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، یعنی ما ملاقات کړی یا مندل مې دي څومره تقریبا صحابه کرامو نه 30 صحابه سره ما ملاقاتونه شوي، 10 صحابه سره، كلهم يخاف النفاق على نفسه، باغي کې هر یو صحابي هغه په خپل ځان باندې د نفاق ایروا یریدلو په ځان باندې چې منافق خونیم. او ما منهم احد، باغي کې یوم د شنو چې هغه بدا ویلي یقول چې دا ویل چې انه على ایمان جبرائیل و میکائیل، چې زه د جبرائیل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام په ایمان باندې، ایمان مطلب دا چې څنګه چې دا غي ایمان دی زمونږ ایمان هغه شانته دی، دا خبر به یو صحابي نه کوله. ويذكر عن الحسن، وحسن بصري مولانا دا خبره ذکر شوی ده چې ما خافه الا مؤمن، چې د نفاق نه یریږي مگر مؤمن سړی. مؤمن سړی هر وخت د نفاق نه یریږي کنه، نفاق یا د الله نه یریږي یا د سده شه د منافقت نه یریږي چې زه منافق خو نه یم. ولا امنه الا منافق، او دا غینا مطمئنی، امنه یعنی په امن کیږي نه، یو خدای دې چې سړی یریږي بل دای چې نه یریږي، هغه نه یریدل ته امن وای، چې دا مطمئن او امن کې ده. الا منافق، مگر هغه سړی چې کوم منافق دی. وما يتخذ من الإصرار على التقاطر والعصيان من غير توبة. وما او دا باب دا وزلته باب سره تعلق دی، څنګه چې پاس تر شو کنه باب خوف المؤمن، دغه شانت دا باب کې دوه قسم شي نه دي. یو باب دلته یو دا دی وو، یعنی باب ما يتخذ ما يحذر، صحیح ده، باب ما يحذر، او دا باب څنګه چې شاته تر شو کنه چې د ایمان یو حالت دام دی چې سړی هر وخت د نفاق نه یریږي. بل دا باب دی بارکم دی چې يحذر من الاصرار على التقاطر، يحذر یعنی ایرول شي پکار د چې ویریږي یو سړی ایره پکار دا د چشنه من الاصرار على التقاطر، چې هغه اصرار و یو عمل بار بار کول، مسلسل کول، على التقاتل، تقاتل و یو بر سره جنگیدل، والعصيان او په ګناه باندې اصرار کول، من غیر توبه، بغیر توبه نه، یعنی یو سړی توبه نه کوي داغه باوجود ګناهونه کوي او یو بل سره جنگيږي، مودا معاملې داغه مسلسل روانه، په دې باندې پکار ده چې سړی ویریږي. او په دې باندې قران آیات پیش کړي قول الله تعالی، الله تعالی فرمایي ولم يصروا على ما فعلوا، او دا خلق اصرار نه کوي یعنی همیشګي نه کوي على ما فعلوا هغه خپل کار باندې، وهم يعلمون، او حال دا چې دوی علم دي، دوی خبردار دي. اچھا ګور باب کې دوه خبرې رالي. بل خبره خدا ده چې مؤمن سړی د خپل اعمال په باره کې هر وخت په دې رکی چې زما د اعمال سره چې باطل شي، او په هر وخت ځان باندې د نفاق او د کفر او د دې شینو ایرم ساتي، چې اسنه چې موږ د اعمالو په چکر کې ولته زموږ عملونه باطل شوي او زموږ اعمال د سي چې هغه خراب شوي او موږ ته پته یې نه. یو خدا مسله دی باب کې بیانېږي. دویمه مسله دا بیانېږي چې لکه هر یو سړی له
ګناه باندې اصرار نه دی پکار. اصرار یعنی مسلسل هغه ګناه کوي نه پریدي او دغه شانتي معامله مسلمان ل نه د پکار. بهرحال که ګناه وشي نو توبه پکار ده، بغیر توبې نه سړی لاړ شي دا ډېره خطرناکه خبره ده. دې باب کې دغه دوه شی نه بیانېږي. امام بخاری رحمه الله مقصد هم دا دی چې مرجیه هغې باندې رد کوي که نه، چې مرجیه څه وایي چې اعمال هیڅ فایده او نقصان نه کوي، بس چې ایمان دې راوړو دا پوره ده، اعمالو کول نه څه فایده شته او نه نقصان شته. امام بخاری رحمه الله دې باب کې ګوره څومره خبرې ذکر کړي چې صحابه کرام هم په خپل ځان باندې د اعمالو د وجې یېرېدل چې ګوره عمل سړي باطل شي او پته ونه لګي. دغه شانتي تابعین اقوال هم راوړي دي. دې نه معلومه ده چې د انسان اعمال داسې دي چې هغه باطل کېدلی هم شي، او د هغه اعمال داسې دي چې انسان باندې انسان ته هر وخت د دې یېره پکار ده چې باطل نشي اعمال. ښه دې کې شروع کې دا خبره تیر شو، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله، چې د مؤمن سړي دا یېره ده چې د هغه اعمال باطل شي وهو لا يشعر او هغه ته پته نه، یعنی که یو سړي ته پته هم نشته او د هغه اعمال باطل شو، نو دې مخالف شکل دا جوړېږي چې یو سړي ته بیا علم ای او یو داسې عمل وکړي لکه کفر یا شرک یا بل کوم داسې عمل وکړي چې د هغې په وجه د انسان نیک عملونه باطل شي. نو چې یو سړي ته پته نه باطل کېږي، نو چې پته یې بیا خو لازمي باطل کېږي. نو دا په مرجیو باندې رد ده. بیا د ابراهیم تیمی رحمه الله قول راوړی تابعي دا څه وایي چې ما کله خپل لکه دا واعظ و که نه، واعظ وایي خطیب ته بیانونه چې کوي، نو لکه دی وایي چې زه په دې یېرېږم چې زه بیانونه خو خلکو ته کوم، نصیحتونه خلکو ته کوم، حالانکه زما خپل عمل د دې مطابق دی که نه دی. زه په دې باندې یېرېږم چې کله زه خپل قول خپل عمل باندې پیش کړم نو ما تر دې خبرې ایری چې ان اكون مکذبا، چې زما تکذیب ونه کړی شي. تکذیب مطلب دا دی چې خلک زما تکذیب وکړي او خلک ما دروغجن ثابت کړي چې ګوره خوله باندې یو څه وایي او خپل عمل نشته دی. او یا دا دی چې ان مکذبا معنا چې زه خپل عمل باندې خپل لکه خولې نه خپل عمل باطلوم، یا خپل عمل خپل قول خپل عمل په ذریعه باندې خپل قول باطلوم. مطلب دا دی که نه چې زما عمل هغه شانته نه دی او په خوله باندې یو څه لګیم نور ته نصیحتونه کوم حالانکه خپل زما عمل نشته دی. مطلب دا دی چې زه په خپل هم دروغجن یم. بیا مخکې یو لفظ تر شوی ابن ابي ملیکه دا څه وایي چې 30 صحابه کرام 10 صحابه کرام هر یو په خپل ځان باندې په نفاق باندې یېرېدلو. مخکې یو لفظ دی ګوره دا وایي چې ما منهم احد یقول، صحابو کې به یوم دا خبره نه کوله چې زما ایمان د جبرائیل علیه السلام د ایمان په شان دی، یا زما ایمان د میکائیل علیه السلام د ایمان د غټ غټو فرشتو د دې په شان دی، زما ایمان هم دی. دا خبره دا دعوه به یو صحابي نه کوله. اوس د دې څه مطلب دی؟ امام بخاری رحمه الله دینه دا ثابتوي چې ګوره ایمان کمیږي او زیاتیږي، او هغه داسې چې د فرشتو ایمان د جبرائیل او میکائیل ایمان دا لازمي خبره ډېر اوچت ایمان به ډېر اعلی ایمان به، او یو عام سړی دا وایي چې زما ایمان هم داسې دی لکه د جبرائیل علیه السلام ایمان په شان دا خو برابر نه دي. نو دې نه معلومه دا شوله چې ایمان کې کمی بیشی کمی زیاتی شته دی، او د هغې دلیل دا دی چې د فرشتو ایمان ډېر اوچت دی او د عام انسان ایمان هغه شانتی نه دی. که چېرته ایمان کې کمی زیاتی نه وي نو صحابو به دا خبره کولی که نه چې زما ایمان هم د دې ایمان په شانتی دی، ځکه چې کمی بیشی نشته دی نو هغه ایمان دی زما ایمان دی، حالانکه صحابو به دا خبره نه کوله. نو معلومه دا شوله چې د عام انسان ایمان د صحابه د فرشتو ایمان برابر نشي رسیدلی. نو دین معلومیږي چې ایمان کې کمی او زیاتی راتلی شي. او بل خبره دا ده اصل کې دا امام ابو حنیفه رحمه الله باندې رد ده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه قول دا دی چې زما ایمان د فرشتو ایمان په شان دی. امام ابو حنیفه رحمه الله بس ویلي چې زما ایمان د جبرائیل او میکائیل ایمان په شان دی. هغه به داسې ویلي ایمانی که ایمان جبرائیل او میکائیل، زما ایمان چې دا د جبرائیل او میکائیل علیهم السلام د دې د ایمان په شان دی. نو امام بخاری وایي چې ګوره امام ابو حنیفه رحمه الله دا دعوه کوي چې زما ایمان د هغې په شانته دی، حالانکه دا صحابه به 30 صحابه کرامو به یوم دا نه ویل چې زما ایمان د هغې په شانته دی. نو په امام صاحب باندې دا رد دی. حالانکه امام صاحب د دې قول د دې لفظ څه مطلب دی؟ امام صاحب به دا ویل چې زما ایمان هم د جبرائیل او د میکائیل ایمان په شانته دی. د دې مطلب دا نه دی چې څنګه چې د هغې ایمان دی دغه شانته زما ایمان هم دی. د دې مطلب دا و چې ګوره
کم شیونو باندې چې هغه ایمان راوړي په هغه باندې ما ایمان راوړی دی نو یو شانته شو کنه شو مثال کې تور پر فرشتي دي فرشتو په الله ایمان راوړي موږ هم پر راوړی دي هغه په کتاب او نبیانو باندې په فرشتو باندې دغه شانته تقدیر او آخرت باندې ایمان غوم راوړي موږ هم راوړو نو دې مطلب دا دی چې داغي ایمان او زمونږ ایمان یو شانته دي نو دا مطلب دا دی چې کم شی باندې چې هغه ایمان راوړي په هر هغه شی باندې موږ هم ایمان راوړو نو دغه شانته زمونږ ایمان داغي ایمان برابر دی نو لہذا صحابه کرام دا خبره ده امام ابو حنیفه رحمه الله خلاف نه ده اچھا بیا مخکې حسن بصری رحمه الله قول ذکر کوي حسن بصری رحمه الله دم ډېر غټ تابعی دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا غیر رضایزی جوړیږي رضایزی پیژنې کنه هغه زی لکه د دې په سکل دي د ام سلمہ رضی الله عنها نبی رسول الله سلام یو قسم لا رضایزی جوړیږي نو هغه فرمایي چې مؤمن سره هر وخت په خپل ځان باندې دا یې ما خافه الا مؤمن الله تعالی نه یا د نفاق نه مؤمن سره هر وخت یریږي ولی یریږي یعنی مؤمن سره دا خو لازمی خبره د ایمان تقاضا ده چې یو مؤمن سره خپل ایمان ته کلم دومره کامل نه وي چې هغه په خپل ځان باندې دومره اعتماد ولري چې بس ما ایمان 100% دی اوس ما ته د نفاق ایره نشته دی حالانکه مؤمن سره د څه چې څوک وي هغه برباد دی څومره ایمان د سړي ډیر هغه په خپل ځان باندې په دې یریږي چې رزما اعظم منافق خونم زما عمل خود منافقینو نه دی او که څوک دین نه یریږي نو ولا امنه الا منافق نو د دین چې څوک نه یریږي هغه منافق سړی کار د چهار وخت سړی د خپل ایمان او د اعمال په باره کې پیر کی او دا مخکې چې کوم لفظ دی ګوره وما يتخذ من الاصرار على التقاتل واللسان تقاتل وی یو بل سره جنگیدل یو خو قتال دی کنه قتال معنی د قتل کول او تقاتل معنی باب تفاعل نه یو بل سره جنگیدل یو بل قتل کول دام کبیره ګناه ده کنه دغه شانت عصیان وی کبیره ګناه ته من غیر توبه چې کله دا بغیر توبې نه یعنی یو سړی ګناونه کوي او دغه شانت یو بل سره جنگیږي دا کبیره ګناه کوي حالانکه توبه نه کوي چې توبه نه کوي او مسلسل هغه عمل کوي نو دا کبیره ګناه ده او دا کبیره ګناه امام بخاری رحمه الله دې کبیره ګناه نه ځان ساتل پکار دي یحذر هم دا معنی ده یحذر مطلب دا ده چې انسان لزان ساتل پکار دي چې شنه د دې ګناونو باندې اصرار کولونه پکار دي چې دې ګناونو نه سړی ځان وساتي نو دا ګوره چلو هغه سوال حدیث کې راځي او حدیث کې به په دې باندې قران آیات هم پیش کړی دی چې ولم یسروا صحابه کرامو الله تعالی یو صفت بیان کړی دی چې لم یسروا علی ما فعلوا صحابه کرامو نه چې کوم کار وشي نو په هغې باندې دو اصرار نه کوي اصرار معنی مسلسل هغه کار نه کوي بیا غلطي وشوله بس بیا یې همیشه دپاره پرېږدي وهم یعلمون حالانکه دوی ته د دې علم یعنی علم مطلب دا دی چې یو ګناه په باره کې دوی ته پته چې دا ګناه ده او غلطۍ کې ته هغه ګناه وشوله چې هغه ګناه ته وشوله نو بیا دا نه چې بار بار هغه ګناه کوي لم یسروا په هغې اصرار نه کوي بلکې پرېږدي هغه کار دا د صحابه عملو اچھا دې دپاره حدیث راوړي امام بخاري رحمه الله وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل زبيد رحمه الله دا وایي چې ما تپوس وکړو سألت أبا وائل دم یو تابعی دی ددنه تپوس وکړو ما ته تپوس وکړو د چا په باره کې عن المرجئه مرجئه په باره کې مرجئه پیژنې کنه مرجئه هغه وایي چې ګوره د انسان اعمال دا فایده او نقصان نه کوي وایي ما ته دین تپوس وکړو چې د دې څه حکم دی دا خبره چې کوي دا صحیح ده که غلطه ده نو فقال هغه ویل چې حدثني عبد الله ما ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیان کړي ورته ما مخکې تاسو ته ویلو چې عبد الله لفظ عبد الله را لې عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن عباس دی عبد الله بن عمر عبد الله بن زبیر څوک مراد دی دا معلومات نشته دی صرف عبد الله ټکی دی نو چې کله عبد الله لفظ مطلقاً راشي مطلق مطلب دا چې صرف عبد الله راشي نو د دین مراد به همیشه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بری لیکلم دی عبد الله نو دا وایي چې ماته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خبره بیان کړي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی رسول الله فرمایلی چې سباب المسلم فسوق چې مسلمان سړی ته سباب کنځلې کول یا رد بد ورته ویل فسوق دا فسق دی فسق وای کبیره ګناه ته
یعنی مسلمان سړی ته غلط ویل کنځلي کول یا رد بد ورته ویل دا فسق یعنی کبیره ګناه ده وقتاله کفر او هغه سره قتال کول جنگ کول یا قتل کول دا کفر ده نو دینه ګوره مرجئه ورد وشو سوال شو چې مرجئه څنګه خلق د دې خبره صحیح ده که غلطه ده چې اعمال فایده او نقصان نه کوي نو ګوره عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی رسول الله فرمایلی دي چې مسلمان ته صرف کنځلي کول دا فسوق دی کبیره ګناه ده نو مرجئه غلط وایي که صحیح وایي مرجئه غلط وایي کنه مرجئه وایي چې اعمال هیڅ نقصان نشته نو ګوره څومره غټ نقصان دی چې صرف مسلمان ته کنځلي کول یا غلط ورته ویل دا فسوق یعنی کبیره ګناه ده او صرف کنځلي کول کبیره ګناه ده وقتاله کفر او هغه سره قتال کول او هغه سره جنگ کول دا مکمل کفر دی نو ګوره دا کبیره ګناه ده د هغې باوجود سړی ګناه فسق ته رسي یا کفر ته پې سړی رسي نو معلومه دا شو چې اعمالو څومره غټ نقصان او څومره غټ فایده شته دی نو لہذا مرجئه خبره غلطه ده مرجئه چې وایي چې فایده نه کوي نقصان نه کوي نه دا خبره 100% غلطه ده اوس یو مسله دا سباب المسلم فسوق مسلمان ته کنځلي کول کبیره ګناه دا خبره خو صحیح ده لیکن مخکې چې وایي وقتاله کفر مسلمان سړی سره قتال کول دا کفر دی یعنی یو سړی چې مسلمان قتل کی نو خامخا قتل کی نو دا کفر دی که کبیره ګناه ده لازمی خبره کبیره ګناه ده په دې خو سړی کافر کیږي نه نو چې په دې نه کافر کیږي نو یو طرف ته موږ مرجئه رد کوو چې اعمال نقصان کوي او بل طرف ته چې کله موږ دا ویو چې قتال کفر دی نو په موږ باندې معتزله او خوارج دا اعتراض کوي چې تاسو خو یاست چې انسان کبیره ګناه باندې کافر کیږي نه حالانکه دې حدیث کې خوراله چې وقتاله کفر چې قتال کول دا چی دی کبیره ګناه نه ده کفر دی معلومه دا شو چې کبیره ګناه سره سړی کافر شي سوال باندې پوه شو نو جواب دار چې اصل مسلمان سړی سره قتال کول دا کفر نه دی ولیکن سړی کفر ته نږدې کوي یو جواب دا دی پوه شئ او دویم جواب دا دی چې وقتاله کفر مطلب دا چې مسلمان سړی هغه یو سړی د وجه قتل کوي چې دا هغه قتل جایز غني نو بیا کفر دی ځکه چې یو حرام کار ته حلال غني دا کفر دی کنه دی اچھا چلو وای دا بره حدیث ویلو اچھا دا حدیث ورا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال فرمایي چې اخبرني عباده بن الصامت وما ته خبر راکو صحابي رسول عباده بن الصامت رضی الله تعالی عنہ هغه ته ویل چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج نبی رسول الله سلام یو ورځ راووتلو او څه د پاره چې یخبر بليله القدر چې د ليله القدر په باره کې خبر راکې اوس ليله القدر ګوره د روزي اخیری عشره چې د لس ورځې په هغه کې کوم شپه کې راځي دا معلومات نشته کنه ليله القدر لکه دا وایي کنه چې د طاق شپو کې هغه تلاش کوي ګوري چې په طاق شپو کې کوم شپه کې ليله القدر راځي لیکن یقیني معلومات په یو کې نشته د شي ليله القدر په یو اجتماع باندې درشتمه باندې و پنځشتمه باندې اکثر خوای چې و مجتمع مرل یقیني معلومات نشته دي چې یقیني معلومات نشته دي لیکن نبی رسول الله سلام په دې حدیث کې وعلیکم السلام ورحمت الله اصل تک جزاک صحیح ده نو ليله القدر یقیني په کوم شپه باندې دا خبر نبی له سلام امت ته خودلو چې ورته وایي چې راغی یقیني شپه ده په دې شپه باندې ليله القدر شب قدر چته وي نو دغه یقیني تاریخ نبی رسول الله هغه شپه خودله نو مسله دا و چې نبی رسول الله دې خبر دغه خبر ورکول له بار وروتلو یخبر بليله القدر چې هغه خبر ورکې د ليله القدر په باره کې چې ليله القدر شپه کوم یو ده لیکن چې بار وروتو فتلاح رجلان من المسلمین نو مسلمانانو کې دوه کسان خپل منځ کې وجنګیدل فتلاح بر لیکلی تنازع معنی جګړه وکړه یو بل سره وجنګیدل رجلان دوه کسان من المسلمین مسلمانانو نه دا دوه صحابه کرامو یو نومو کعب ابن مالک د دې کعب ابن مالک د صحابي دی د قرضه په یو بل صحابي باندې چې دا غنمو ابن ابي حضرت الاسلمي
ابن ابي حضرت الاسلمي رضی الله تعالی عنہ دا دوه صحابه دي لیکن دا کعب ابن مالک چې دی د قرضه په د ابن ابي حضرت الاسلمي رضی الله تعالی عنہ د باندې او پیسې بارل لیټ را لیټ شول نو باغی کې دوه یو بل سره جنگ شو او جنگ د لاس په والا جنگ نو مطلب دا چې اوازونه اوچت شول چغه او شور جوړ شو کنه نو د سې خلی جنگ هغه شروع کړو فقال نبی رسول الله سلام چې هغه جنگ کې خلاصولو کې مصروف شو نو هغه شپه چې کومه وتعالى خودلې و چې دغه شپه باندې ليله القدر هغه تیر شوله اوس هغه کوم شپه و دا معلومات نو نبی رسول الله سلام ورته ویل فقال نبی سلام ویل چې اني خرجت زخراوته مدید پاره چې لاخبرکم چې تاسو ته دا خبر درکم بليله القدر چې د ليله القدر شپه کومه ده وانه تلاح او بشک ونی خطل فلان و فلان هغه دوه صحابه یاد کړو چې دا دوه صحابه خپل منځ کې ونی خطل فرفعت نو لہذا د هغه شپې په باره کې چې کوم الله ماته خودلو رفعت هغه اوچت کړی شو اوچت مطلب دا چې دا هغه کوم تعیین چې نبی رسول الله ته خودل شوی چې په دیش په دی ليله القدر خو نه دی اوچت شوی کنه خو سمشته دی لیکن هغه په کوم شپه دی دا معلومات ته اوچت کړی شو تیر کړی شو او دا څه د وجه هغه جنگ نه حسد د وجه وعسى ان يكون خيرا لكم وبين نبی رسول الله فرمایل وای ممکنه ده چې په دې کې تاسو د لپاره خیری چې دا الله تعالی د دې تعیین اوچت کون کې دې چې د تاسو د لپاره خیری نو لہذا التمسوها تاسو هغه ولټوي فی السبع پشپغما په ومه ورځ باندې ومه شپه باندې والتسع او بنهمه باندې والخمس او پنځمه باندې یعنی دا طاق شپې دي کنه نهمه او دا شانته ومه پنځمه درشتمه یوشتمه دا طاق شپې چې په دې کې تاسو دا لټوي او د دې تعیین او چتیدلو نبی رسول الله فرمایي دي چې بس تاسو لپاره خیری اوس خیر دی ځکه چې معلومات وې سړی ته چې وېشتمه باندې ده به سړی نور شپه باندې عبادت نه کولای سر وېشتمه باندې به عبادت کولای او بس دا به پوره وي لیکن اوس پته نشته دی نو لہذا د یوې شپې په ځای خلک 15 شپې عبادت کوي نو دا خیر دی کنه زوایا مخکې